शाहिद आफरीदी, जिसने 2 दिन पहले आर्मी की वर्दी पहनकर वाघा बॉर्डर पे गए थे और वहाँ उन्होंने इंडिया को एक पैगाम दिया कि हम बेहैसियत पाकिस्तानी एक कौम हैं, चाहे वो पठान हो जो भी हो, हम एक है लड़ने के लिए भी और मरने के लिए भी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनके नाम के साथ अफरीदी लगाना ये अफरीदी कौम की तौहीन है। ये अफरीदी नहीं है, ये पंजाबी है। दूसरी बात ये कि उनके जो अल्फाज हैं वो महदूद हैं, वो पख्तूनख्वाह के जितने भी गयूर पख्तून हैं उनके लिए नहीं है, वो सिर्फ उनके वजूद के लिए हैं, ना कि हमारे पख्तूनख्वाह के लोगों के लिए। क्योंकि वो जब उनको रिमोट के ज़रिए चलाया जाता है तो फिर वो उस वक्त बोलते हैं जब पाकिस्तान पे सब हालात आते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वाह में उनको ये धमाके, ये बम ब्लास्ट, ये सब कुछ नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जब भी पाकिस्तान पे बुरे हालात आते हैं तो वो उनको नज़र आते हैं। तो सॉरी, उनके जो अल्फाज है वो हमारे लिए नहीं है, बल्कि वो उनके लिए सिर्फ है, वो महदूद है वो अल्फाज। शाहिद आफरीदी د نن 100 ورځې وړاندې د آرمي وردي اغوستې وه او بیا واګه بارډر ته تللی او ولته میډیا سره خبرې کړې وې او بیا په هغه خبرو کې انډیا ته دمکي هم ورکړې وه که ورته ویلې چې که چېرته تاسو جنګ کول غواړئ نو موږ ټول پاکستانیان تیار یو. زه په خپله هم افریدی یم، خو چې کله زه په شاهد افریدي پسې خبرې کوم یا په هغه باندې تنقید کوم نو بیا په ما باندې خلک تنقید کوي او بیا کنځلې او داسې نور ډېر څیزونه کوي. خو د دې هر څه نه تېرېږو، دا په زړه باندې نه اخلو. شاهد افریدي لاړلو، هلته کې انډیا ته دمکي ورکړه په واګه بارډر باندې، خو نن یې په خپله خاوره په تیرا میدان باندې ګولۍ راورېږي، باروت راورېږي، طالبانیزیشن دی، ترهګري ده، یره ده، وژنه ده، قتلیام دی. خو خدای ګواه دی چې د هغه نه ما یو ټویټ وکتو، نه ما یو پوسټ وکتو او نه هغه پرې د خفګان اظهار کړی دی چې یاره موږ په دغه حالاتو باندې خفه یو. هیڅ داسې څرګندونه هغه نه ده کړې. ما ته په دغه ځای کې په دغه خلکو باندې افسوس راشي. جاوید افریدي 50 میلیونه روپۍ پاکستاني روپۍ هغه خلکو ته ورکولو اعلان کړی دی چې کم د انډیا سره په جنګ کې شامل و پاکستانیانو او هلته کې خپله خاوره لګیا ده، د باروتو په ضد کې راغلی ده وسوځي. زه حیران یم چې دا څنګه پښتانه دي، افریدي دی، افریدی ملک نصیر دی چې د افریدو د حق دپاره په جیل کې ناست دی، اختر هم پکې تېر کړو، روژه هم پکې تېره کړه. دا شانتې نور ډېر ښایسته افریدي دي چې د پښتنو د حق دپاره یا د افریدو د حق دپاره لګیا دي، جنګېږي. نو بیا معذرت غواړم، افریدی د څوک شاهد افریدی څوک په افریدي قوم کې مشري کوي، بلکې یا راجپوت دی یا بټ دی یا جټ دی چې هر څه شی دی په هغې کې واچوئ. خو شاهد افریدی موږ د سره هم په افریدو کې د سره حسابو نه